پریس کانفرنس چې کوي دا څه حواله سره بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو مخ کې د خپل صحافیانو رونو ډېره زیاته مننه کوم چې موږ له ډېر په شارټ وخت کې دا وخت راکړ. د پشکلاوتي قامي جرګې د ضلعي کنوینر په توګه باندې نن موږ د خپل پریس کانفرنس چې کوم دی نو دا ادارو ته د دې سیاسي مشرانو ته مخې تږدو. په دغه پریس کانفرنس کې ما سره د دې چیرمین اخترآباد طاهر ناظم صاحب، ورسره د محمدزی قومي اتحاد یو ډېر مهم غړی مختیار خان، ورسره بلیک اجي صاحب، فضل امین اجي صاحب چې دې چیرمین دی او زموږ یو ډېر تکړه کس دی. دې سره سره نن زموږ حق نواز صاحب چې پرون موږ کومه مظاهره کړې ده نو هغې کې هغوی بیمار شوي دي، د هغوی د صحت لپاره دعاګوی وو. وحدت خان اجي صاحب دې وخت کې هغوی په پېښور کې دي او پته به ورته په سهار وختي معذرت وکړو، ډېر ضروري او ایمرجنسي پیښه شوه نو ځکه ګډون نه کوم. بیا زموږ یو ډېر تکړه تجزیه نګار او سوشل اکټیویسټ سوشل ورکر خالد منصور صاحب، د هغوی ډېره زیاته مننه کوم. په پروني توګه به احتجاج باندې د تنګي منتخب نمایندګانو ته خیرای تقسیم پیش کوم چې د اول نه واله تر اخره پورې زموږ دغه د ایسپروشو سودخورو قبضه مافیا په ضد یې دغه احتجاج چې کوم دی نو کامیاب وګرځو. ملګرو نن چې موږ راغونډ شو ډېره زموږ بدقسمتي ده چې زموږ تنګي کې چې کوم سیاسي مشران دي ګیلمن یو ته ډېر زیات ګیلمن یو ته یوه میاشت پوره کېدو کې ده ډي سپي نه راځي، یوه میاشت پوره کېدو کې ده. بیا زه په دې موقع باندې آی جي پي ته هم ویم، د مردان ریجن ډي آی جي صاحب ته هم ویم چې ډي آی جي صاحب په یو میاشت کې خو تا موږ له ډي سپي رانه کړ، بیا ولې دې ته څوک نه تیارېږي؟ دلته کې عجیبه عجیبه خبر راځي ځکه چې دلته کې انټرنیشنل ډرګ مافیا ده. نو د خلکو په ذهنونو کې دا سوالونه راځي چې دلته کې تاڼې ختم شي، څنګه چې د تنګي نه د اکسایز تاڼه د نن نه 14 کاله مخکې د هغې بنیاد د سی ان جي په مخې ته ایښودی شوی دی او د دغه ډرګ مافیا په وجه باندې هغه اکسایز تاڼه هغه ختمه شوې ده او پوخان هم وایي، تجزیه نګار هم وایي، قانوندان هم وایي چې په یو ځای کې اکسایز تاڼه راشي نو 50% خود به خود چې کوم دی نو د آیس کاروبار د هغه ځای نه ختمه شي. بیا یو ډي سپي ته ماله په درېیم ځل رالیږي، زموږ د چا نه ګیلې نشته چېرې ډي سپي صاحب ښه دی ښه نه دی، سرکاري نوکر دی دلته کې به کار کوي، خو دې ځای ته چې یو کس رولیږي نو یو پیره رولیږه، په دویم ځل بیا مه رالیږه، په دویم ځل بیا نوې رالیږه، خپلې جلد دومره مضبوط کړي دومره تعلقات جوړ کړي چې دغه ډرګ مافیا په موږ باندې ډېر زیات زورور دي. نو نن زه د خپلو ناظمینو په وساطت باندې دا ملګري به هم خبرې کوي، یا خو ورته دا وایم چې دغه ډي سپي په کرسۍ دی زموږ یو ناظم کښېني ستا دی دستانه به خو چلی، ولې چې دوی په سود راقلور باندې د ایسپروشو ته سودخورو ته قبضه مافیا ته کلک ولاړ دي، یا خو موږ ځو او په دغه کرسۍ به کینو. دا ستاسو دپاره د شرم خبره ده، د دې د سیاسي خلکو دپاره د شرم خبره ده. موږ سره محمدزی قومي اتحاد کې په زرګو خلک دي بلکې ټول تنګي محمدزی دی وایي چې بیا پشکلاوتي قامي جرګه کې موږ سره 4 ناظمین د زرګو خلکو ول وټونه ورکړي دي. دا موږ وایو چې پرون یو سړی و چې زموږ احتجاج وړوکی و، وړوکی نو موږ سره داسې مشران موجود وو، دوی چاته نو ویلې. نن صحافیان ولې مجبوره کېږي د دې تنګي تحصیل سره چې کوم تعلق ساتي؟ هغې کې دا فهیم جان صاحب راغلی، رضا محمد راغلی دی، نصر الله خټک راغلی دی، محبوب جان عمرزی ډېره زیاته مننه کوم چې خپل کارونه یې پرېښودل او یاره دا غټه مسله ده او دې مسلې له به زه ځان رسوم. نو زه ادارو باندې دا واضحه کوم د 400 دې وخت کې د الله په قدرتونو باندې 400 چلیږي. اس ایچ او به راغلی نه چې بیا به پاوایي ټیم نشي ورکولی چې دې به هفته تېروي خو میاشت به تېروي. پرون موږ د یو اس ایچ او صفت وکړو، ښه کار یې کړو، د داسې خلکو خلاف یې اواز پورته کړو چې هغه 10 کسه به راشي یا به روډ بند کړي. موږ پرون چې څنګه زموږ ملګرو وي موږ ډېر په مهذب انداز کې احتجاج وکړو، موږ روډ نه دی بند کړی. اوس کیدی شي زه هغه سیاسي خلکو ته وایم
ډېر خلک په ګوته دي دا یاد وساته د دې سچو خلاف پرون پشکلاوتي قامي جرګې په حق کې مامزه قومي اتحاد د دې منتخب نمائندګانو یو ژمنه کړې ده او سچو ته هم دا وایم چې تاله پرون خلکو کوم عزت درکړه دا عزت برقرار وساته او دغه ناسورو خلاف چې کوم دی نو کاروي وکړه او دا ناسور دا راګیر کا او دې ناسورو ته زه دا وایم چې نه په دمکو نه په دړاکو نه په پیسو نه زمونږ د دې خلکو ضمیر اغستې شي د تنګي ځایي خانان اوس راویښ شوي دي ښه دا یاد وساتئ د خلکو زمونږ ټولو ته ګیلې وي مامزه قومي اتحاد زه ډېره زیاته مننه کوم مختیار خان په کم 10 بجې راغلی چې صرف بېګې خبره اورېدلې ده بغیر دعوته داسې خبرې چې ونه تنګیوالو نو بغیر دعوت راځئ دا مو وایئ چې ما ته کال نه دی راغلی دا خبر شوي دی رالو دا خبر شوي دی رالو زه د دې منتخب نمایندګانو دا صفت په دې کومه چې موقع نه ضایع کوي به ځان هغه ځای ته بوځي ولې دوی د خلک لالچونه نشي ورکولی چې دې کې به نه کېږي دله نشي ورکولی بل نه نشي ورکولی نو زه غوښتنه کوم چې ډي سي پي دی په دې 2 ورځو کې تنګي ته راشي خو را نشي نو په دغه کرسۍ به موږ کینو د 400 د انتظامیه دا دې بیا موږ رامنې کي ډېره مننه زه نورو ملګرو ته موقع ورکوم هغوی به خبرې کوي
الله دې اعظم خان چې دا ستا خپل ضلع ده په کار خدا وا چې زمونږ دلته د مطالبه اړوجت نور راغله چې تا په خپل د هر څه چې کم دینو د دې منیټرینګ او چې کم ټیم کې یو علاقه کې څه مسله وا کو هغه د سپي حواله سره د پولیس حواله سره وا یا نور کوم ایشو راتله چې هغه تا پورن چې کم دینو هغه مسلې حل کوله دا غنه علاوه کو تاسو دلته کې وګوره نو دلته کې زمونږ یو میډم نستره چې د ای سی تنګي په نوم باندې ده نو زمونږ تنګي چې کم دي تاسو وګوره دا زیات تر په مضافاتو باندې منحصر دي زمونږ د مضافاتو نه چې کم خلک راځي هغه زیات تر به تعلیم دي نو هغه به خپل مسله میډم ته څنګه مخکې کوي پکار دا و چې دلته یو پښتون ای سی را منتقل کړو او دلته کې په دې کرسي باندې نو زمونږ د مطالبه ده او بل دا غینه علاوه کو تاسو وګوره نو دلته کې زدا یو خبره خډه گیزه کومه چې دلته کې د ډي اس پی په یو ځای باندې قائم پاتې کېدل دا مونږ ته د دینه داسې سبله بوی راځي چې د کې خامخه د انتظامیه څخه غفلت دی ځکه چې دلته کې مونږ بار بار دلته پشکلاوتی په نوم باندې یو بهترین تنظیم جوړ دی او دا غوي خپل یو کردار دی کو تاسو دا غوي پروغ جوړ کې وګوره یا د منشیاتو خلاف دا غوي کم احتجاجونه ني ناغه شکر الحمدلله پټول صوبه کې نه پټول پاکستان کې هغه خلک اپریشیټ کوي د بار نه موږ سره مسافر خلک زمونږ رونه د تنګي د 400 هغه رابطه کوي چې واحد دا یو پلیټ فارم دی چې د دینه د پوډریانو خلاف تاسو یو جنگ شروع دی نو مهرباني زمونږه د انتظامیه او څومره بالا افسران دي کو هغه زمونږ گورنر صاحب دا خبره اوري یا زمونږ وزیر اعلی صاحب اوري نو برای مهرباني څنګه چې زمونږ مشران وي الف خان به وي او دا په الف خان به د پتنګیوالو باندې وخصان نه کوي دا داغه دلته کې خلپوسی کړی دي هغه بار بار په خپل پروګرامونو کې وي او دا څومره چې دلته میډیا مرګري ناشتي دا ټول د تنګي بچري نو دوی دا مطالبه کوي چې برای مهرباني په دور وځه کې د مونږ ډي اس پی صاحب دلته کې خپل راشي او د خپل کرسي دی هغه په خپل اعتماد کې والی مونږ چې کم دینو بار بار دا مطالبه کو او د تنګي عوامو ته دا خبره کو چې برای مهرباني تاسو د الیکشن په ټیم کې بیا سره په هغه خلکو باندې دوکشه چې هغه تاسو د وړو یو ترولو د لروړي یا د پیسې وروړي نو انده لپاره تاسو خپل قیادت دا هغه چا پلاس کې ورکوي چې هغه تاسو هر مسله هغه په ګوته کوي ډیره مننه بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو مرګرو ډیره زیاته شکریا په دومره شارټ نوټس باندې دراتلو لکه شانتي د دې خبره وضاحت کوم چې د پریس کانفرنس ولې را جوړ شو څه چلو شو تیر ورځ که تاسو ته پته وي نو زمونږ په تنګي کې د پلې علاقې سمرګري او احتجاج او هغه روډ بند کو صرف د دې ټکی د وجې چې زمونږ ډي اس پی صاحب نو 3 غنټې روډ بند وو چې د 400 نه ډي اس پی صاحب راته او هغه سره مذاکرات کولو هغه بیا فارغېدل صرف د دې یوې خبرې د وجې کې چې دغه ځکه زمونږ ډي اس پی صاحبونو دغه مرګري به ورغلی په سات باندې باغ ور سره خپل خبره کړو او روډ به دومره سات نو بند عوامو ته به تکلیف نو خبره صرف دغه ځای نه شروع شو چې دلته د ډي اس پی صاحب موجودګي ولې ضروری ده دویم نمبر خبره دا چې دا یو سنسټیو علاقه ده غیر چاپیره ور سره مخکې علاقه غیر وسغه چې کوم زمونږ زم ازلادي پاغه باندې یادېږي نو دا ډیر زیات سنسټیو ځای دی د دې سنسټیویټي د وجې دلته کې ډي اس پی صاحب موجودګي چې دا نو ډیر زیات ضروري ده خپل حالات ته تاسو وګورئ چې په پولیس باندې بریدونه کیږي ور سره د امن امان صورتحال چې دی هغه د ټولو خلکو پړوان دي او د دې ارسه باوجود د تنګي غونډه حساس ځای کې د ډي اس پی صاحب کورسي خالی وي نو دا ډیر زیات د فکر وړ خبره ده دا کوم خلک چې تاسو دلته کینه کې د کیمرې شاته دی او که د کیمرې مخې ته دي دا هغه خلک دي چې دوی سره د دې خبر ادراک ته دوی ته دا پته ده چې دا څومره ضروري ده څومره اهم دي که تیر ورځ دلته کې د پشکلاوتی قومي جرګې د سوري لاندې د ډرګ مافیا خلاف احتجاج کیږي او یو ډي اس پی صاحب راځي واپس ځي نو د خلکو په ذهنونو کې همدا شکوک او شبهات راځي چې د دې خلکو خو په کلاس نه کدلته کې د سیاسي ګوندونو په دې کې انوالومنت وي کپه دې کې د ډرګ مافیا انوالومنت وي کپه دې کې هر څوک ایکس واي زد وي پاغه سره زمونږ سوی منشته دې مونږ ته ډي اس پی صاحب پکار دی په دغه کورسي باندې اکټیو ډي اس پی صاحب دا چې ډي اس پی صاحب چې هغه دلته کې 13 ورځ د محمد زو د یو بچي کور ته
ډاکه ورغلې ده داغه ډاکه شوې ده دا مزدورونه په هغې باندې روډې بند کړې تر دې دمه د هغې دغه رانغی ریزلټ یې رونه وته چې ډي اس پي صاحب نو خلک چاله ورشي خلک خپل فریاد چاته وکړي د زمونږ ناظم صاحب د میډم خبره وکړه هغه اردو سپیکینګ ده دلته کې چې څوک ورشي هغه ما ته خپل خبره په اردو کې وکړه نو زه به په اردو کې هغه څه پویولی شم یا به نشم پویولی بل هغه د یو نیم 2 کالو راسي دلته کې زمونږ چې څومره اے سی صاحبان راځي هغه فیمیل سټاف وي نو دلته کې هغه سي ډیلینګ نشي کولی څنګه چې د دې علاقې ضرورت دی یوازې محمد زینو دلته کې بلها قومونه دلته دی ردی بلها قومونه چې دینو هغه دلته کې اوسېږي بلها قومونه دلته کې مسلې دي نو هغه ټول قومونه چې دي دا هغه صرف دا یو تحصیل دی دا یو د ډي اس پي دفتر دی او چې دام دغه سي خالی وي نو دا خلک په اخر چرته زی آیا د خپل وړو کارونو لپاره د خپل لیسنس د سختۍ لپاره د خپل یو ویریفیکیشن لپاره دوی به چرته کې دوی به 400 ته ځي کنه دوی به په خبر ته چرته به مردان ته به زمونږ دا مطالبه ده چې زر تر زر د ډي اس پي صاحب دلته کې ورکړي شي د اهم پوسټ ډکړي شي او کچره داسې نه وي نو مونږ احتجاج هم کو مونږ د ډي جی صاحب د دفتر مخې ته احتجاج کو مونږ په میډیا باندې مخبل احتجاج کو مونږ به هر هغه ځای ته ځان رسو چې چرته کې د خلکو आवाज نه رسي مونږ خپل आवाज او د عوامو आवाज او مغه ځای ته رسو صرف د دې لکبله چې دلته کې خلکو ته تکلیف دي ولس ته تکلیف دي ولس غواړي چې زمونږ د تکلیف ته ختم شي دلته کې یوازې یو ایشو نه د بدامنۍ ایشو دا د ډرګ مافیا دلته کې خپ زور شور سره دي دا ټول خبر دي دا خلک چاته دا فریادو کې چاله لاړ شي منتخب نمائندگان په دې دوران کې نشته دي کم ام پی ایس ام ان ایس چې دی هغه نشته دي زمونږ دا واړو ویل ناظمین دي دوی د نالې د لارې د کوڅې غمو کې او کنه دوی لاړ شي دغه خبرو غمو کې نو زمونږ د حکومت نه دا مطالبه ده زمونږ د ډي ای جی صاحب آی جی پی صاحب نه دا مطالبه ده چې کو څوک در سره نوي او تاسو وایي چې مونږ سره څوک نشته دي دا چې ناس دي دا ولاړ دي په دې کې څوک ولګوي په دغه ځای باندې ولې دا په بهر دنیا کې داسې نه کیږي څه تاسو ګوره په بهر دنیا کې عمده قصې کیږي ضروري نه ده چې یو سړی دی په دغه باندې وي تاسو یو ایماندار سړی چې دی هغه دلته کې ولګوي غنې نو زمونږ به همدغه خبره وي چې مونږ به روزو احتجاج بم کو مونږ به روډم بندو مونږ به تاسو د دفتر مخ ته درځو او مونږ دا مطالبه کو چې د دې خبر دی هم وضاحت وشي چې ولې داسې کیږي چې 2 ورځې په کورسۍ باندې لا صاحب نیتی رکړي یا خو لا چا پکې چارج نه غشي صرف په نوټیفیکیشن کې راشي په نوټیفیکیشن کې لاړ شي نو لہذا تنګي یو حساس ځای دی دا یو سنسټیو تحصیل دی د سره غیر چاپیره د لینډ مافیا او د خان د کسان د لینډ اونر او د کسان یو مسله دلته کې مستقل روانه ده دلته کې د ډرګ مافیا یو مستقل یو ایشو روانه ده دلته کې د امن او امان یو مستقل ایشو روانه ده دلته کې د دهشتګردۍ یو مستقل ایشو روانه نو لہذا زموږ دا مطالبه ده چې زر تر زر دې تنګیلا ډیسپیو ورکړي شي ډیر مننه جی لکه صحافي دی صحافي له خلک راځي او خپل مسلې ول ضروري کو په احتجاج کې هغه ریکارډ کوي د تنګي ولس یا تنګي کوم سیاسي منتخب نمائندگان یا کوم خلک سیاست کې یا مشران دي نه د تنګي صحافیان خپل احتجاج کوي او خپل پریس کانفرنس کوي نصر الله صاحب داسې ده چې لکه مونږ د صحافت او دغه سره سره د دې سیمې شهریان مو د دې باشندگان مو کله چې 13 ورځې چې روډ بند نو تکلیف مونږ ته و هغه خلکو ته چې 4 روډ بند کړو هغه تم تکلیف و چې هغه 3 غنټې په نور باندې په سړک ناستو چې اوس په سیب راځي هغه سیب ته ناستو نو دا تکلیف چې دی چې دا مونږ په ځان باندې نه محسوس کړي او دا مونږ په ځان باندې نه پرس کړي نو د دې خبره غم نه کیږي چاته ز پرېدم ته ماته وای په دې دوران کې یو سیاسي نمائنده نشته دی ام پی ای نشته دی ام ان ای نشته دی نور څوک نشته دی نو چاته پرېدم هم دغه سي پرېدو چې را بس خیر دې زبر چې څنګه روانه دوم داسې روانه نه بالکل نه دغه خو د ولس چونکه زه خو په خپل سیاسي سړی نه ما زه په خپل ووټ ته درېږم نو دغه خو د عوامو کار دی چې هغه دې ته وګوري چې په دې دوران کې پرون بل ورځ چې پروړ باندې د 3 غنټې چا د دوی لپاره تیرې کړې دي دا منتخب نمائندگان چې دوی ته دی وګوري دا سالار صاحب مختیار خان ناستي دته دی وګوري چې خلک سو کیو خلک خپل مشر دی پیجنې او دغه خو د ولس کار دی چې په دې حالاتو کې هغه ته څوک راځي ناغي دي ورته وي چې دا مطالبه دي زمونږ دا مسلې دي چې کله د وابډې زمونږ مسله وا کله زمونږ د بجلی مسله وا کله زمونږ د ګرانې مسله وا کله زمونږ د ډیسپی صاحب د نشوالي مسله وا کله زمونږ د ډرګ مافیا خلاف احتجاج تاسو په دغه دوران کې چرته وي نو دغه تاسو خو زما په خیال چې ولس او کې نو خبره وي اخري مختلف ودا کو همیشه د بارا د تنګي بارا کې جو غلط تاسو راغی چې
انډیوالو دغه قسم کړی دی او په دغه باندې اتفاق کړی چې موږ اتفاق نه کوو. نو آیا د دې لپاره څنګه چې دا مسله راغله، تنګي مسله راغله، د امن او امان مسله راځي او دغه ډرګ مافیا نور مسلې راځي، تنګي صحافیان رامخکې کېږي. نو آیا د تنګي ولس هم دغه تمه لري چې دغه اتفاق لپاره هم د تنګي صحافیان چې دي نو قدم وچتوي؟ د ټولو نه مخکې خو د تنګي د صحافیانو اتفاق نو د هغې عملي مظاهره دا ده چې ټول ملګري چې دي دا په یو پیج باندې ولاړ دي. دلته کې دي کاظم حق شرپو دلته ناست دي، رضا محمد صاحب دلته کې دي، فهیم شهزاد صاحب دلته کې دي، نصر الله خټک صاحب دلته کې دي، محمود جان ورزی صاحب دلته کې دي، یحیی جان زمونږ ملګری دی. هغې څه کار دی چې کوم ملګري نشي نو هغوی په خپل هغه ایکسکیوز کړی دی. دویم نمبر خبره دا ده چې کله خلک په ایشو باندې راغونډېږي، په یو مسله باندې به راغونډېږي، نو مسایل دا چې کوم مسایل دي نو دا اوس د خلکو په سر دي، نو دوی سره د راغونډېدو نه علاوه بله لار نشته دی. دوی به خامخا راغونډېږي، که دوی نه په اتفاق کېږي نو دوی به بیخي هغه دغه خبره دا به بیا روکېږي. که د ډرګ مافیا تاسو وګورئ، د ډرګ مافیا چې کوم خلک دي د هغوی باقاعده یونین شته دی، نو چې کله د ډرګ مافیا د خلکو یونین وي او د عام خلک هم دغسې وي نو خامخا به پرې هغوی رول کوي. نو دا اوس د وخت ضرورت دی چې د تنګي که د مضافاتو دي د هر ځای خلک چې دي دا به راټولېږي. او د دې لپاره مونږ د ناظمینو صاحبانو ته، محمدزی قوم اتحاد ته، نور چې کوم سرکرده د تنګي مشران دي، مونږ ورله خپل خدمات ورکو او دوی ته دا وایو چې یاره دوی دې رامخکې شي او دا خلک چې دي دا د په یو پلیټفارم باندې په یو ایشو په یو خبر راغونډ کړي. ډېره مننه. صحیح. زه یو اخیرنۍ خبره کوم خپلو صحافیانو ملګرو ته چې ادارې دې په 2 ورځو کې دلته موږ له ډي اس پي راکړي. 2 ورځې پس به چې کوم دی پشکلاوتي قامي جرګه سره د ناظمینو سره د محمدزی قومي اتحاد د تنګي په موړ کې بیا احتجاج کوي. پرون خو موږ پر امن احتجاج وکړو او بیا به چې کوم دی نو زمونږ احتجاج بیا ډېر دروند وي، خو 15 کسه روزو خو 10 کسه روزو په دغه ځای کې به ناست وو. دې وخت کې پشکلاوتي قامي جرګه د 400 اس پي چې کوم دی هغه هم ایکټینګ ولګېده. دلته کې چې کوم دی نو ایکټینګ ولګېده. نو زه لعنت وایم په دې حکومت باندې، په دې نګران باندې او په دې افسرانو باندې چې په ټوله پښتونخوا کې چېرته ډي اس پي دوی ته نه میلاوېږي چې تنګي لی ورکړي، اس پي ورته نه میلاوېږي چې تنګي لی نه میلاوېږي، او که نه ایماندار افسر دې ضلعې ته راځي نه. دلته کې غوړې ډېرې سې چوګان په حجرو کې زه هغه ټولو سیاسي پارټو ته وایم چې کم ځای کې پولیس سره ملوث دي نو دا خاطر هم جمع وساتئ چې الف خان به راباندې پټ پاتې شي یا به دې چپ پاتې شي یا به دې غږ نه کوي یا پشکلاوتي قامي جرګه چې کومه ده خاموشه پاتې شي. تاسو لپاره د شرم خبره ده. او وي پرتوګ هم د عمر خاق په شویو کې تړلی شوی دی. دونه باس مباحثې د باندې کېږي. راتلونکي وخت کې به د خلکو نه ووټونه اخلئ. نو دې وخت کې زه دا خبره کوم د خپلو ملګرو په وساطت سره، خو نور سنینو په دې خپلو صحافیانو وروڼو باندې مې ښه اعتماد شته. د څنګه چې نصر الله خټک وي یا بل ملګري وي، د صحافي دا کار نه دی. صحافي به اواز پورته کوي، خو د خپلې تنګي دا بې حسي مینو، مایوسي مینو، یتیموالی مینو. موږ یتیم هم یو، یسیر هم یو، نه راله څوک ترقي راکوي، نه راله څوک روزګار راکوي. د تنګي خانانو نه موږ ډېرې ګیلې وکړې، خو تاسو ته پته شته د تنګي خانان اکثریت بې کفنه ښخ شو، په چاندو ښخ شو. د هغوی ځمکې بېلې ګیرې دي. تر اوسه داسې یو کس رانلو چې دا مسلې حل کړي. هر سړی به خپل سیاست او دغه کوي. خو دې وخت کې چې په یو ضلع له ډسپلین نه درکوي، موږ سره انتقام روان دی او دې انتقام کې د 400 سیاستمداران ښه شامل دي. ټول سیاستداران باندې زه ګرم کړم، یو تم د احساس نشته چې یوه میاشت شو تنګي کې ډسپلین شته. دې ډي آی جي مني نه دا وزیر اعلی مني او اعظم خان صاحب تاسو خو د 400 ظفرالله خان تاسو هم د 400 جولې درته غوړو، التجا درته کو، پخپو درته پروزو چې زموږ د تنګي له ډسپلین راکې. او چې بیا په دغه کرسۍ کې نو غوري دا شرم خبره ده د دوی د دې ټولو د بیا لاس خلاص وي چې دی و چې زه به دا پی کټ کړم او زه به دا وکړم. هغه کیسې بیا ختمې شولې او کټ که را باندې د پی را باندې کټ که تیار ناست وو. نو یو وارې بیا زه د خپلو صحافیانو وروڼو ډېره زیاته مننه کوم. او په فرض کتو د بیافتي هغه دی چې نو د بیافتي سره کار کوي هم سره کار کوي. یو دا غیر معدل د اخلاق او سره د پاتې شوی دی ایجنسی له وخت چې هغه خاطر شوی دی. نو دلته ډي اس پي اوس په نشته. تاسو بیا یو ځل چې موږ د تنګي مور کې احتجاج کوو، د تنګي مور کې احتجاج دلته هغه عمل نشته، هغه انتظامیه نشته چې چا د تاسو احتجاج کوي. نو هغه احتجاج به ودرې چې اساسي کار مالدار ته یا پیښور ته
دغه صاحب څه نشته بالکل هم چې دغه شانتي اپشن شته. موږ د 400 د اس پی د پاره غوښتنه کوو چې ولې پرون یو اس پی د دې ځای نه بدلیږي، پرون بدل شوی دی، نو اکټینګ ولې ده په ځای بل اس پی نو. پشکلاوتي قامي جرګه به د 400 په فاروق اعظم چوک کې باقاعده تنبو لګي او هلته کې به احتجاج کوي. زه ټولو ادارو ته وایم چې نور اوس په موږ راغلی ده او چې په موږ راشي نو بیا موږ د چا پروا نه ساتو. ډرګ مافیا دلته دومره عامه شوې ده چې دلته کې د دې ځای خانداني خلک چې کوم دي د دې ځای نه اوس ته ځي. ښه موږ سره چې کوم دی نو پړانغار تحصیل دی، هم موږ سره یتیم او یسیر دی. هلته کې هم چې کوم دی نو حالات خراب دي، هغه پول خراب دی، په هغه 400 چې کوم دی یا په دلدار ګړی باندې راتاویږي. نو نه هلته د پول غم کوي، دلته د هغوی هم غم دی. موږ به خپل احتجاج غځو. موږ د 10 کسه یو، پرون چې موږ څونه روت یو، موږ له به جهادیان پکار دي او انشاءالله د تنګي خلک به یو ورځ محسوسه کړي. زه یو خبره بار بار کوم چې پخوا به قلبه وه، قلبه سره به چوکه وه، چوکه کې به ستن وه، چې به د چاله یوړله نو راویښ به شو. خو په دې خوشحاله یم چې تنګي کې چاله ووټ ورکړی دی، همونږ سره څنګ په څنګ ولاړ دي. هغه د دې ځای چیرمنان او ناظمین دي، همونږ سره ولاړ دي. نه په اخبار کې نوم راځي، نه په ټي وي نوم راځي، نه په ریډیو نوم راځي، او بیا هم په میدان باندې ولاړ دي. نو تنګي خلکو دا یو ښه فیصله کړې ده چې چاله هم دغه کړې ده، خپل کاروبارونه ورسې پرېښي دي. نو احتجاج به مې 2 ورځې ټیم ورکوو، 2 ورځې پس به انشاءالله موږ د ملګري مشاورت کوو او بیا به احتجاج کوو.